چې په دې ملک کې نن موږ دا محسوس کوو چې د اقتدار او د کرسۍ جنګ ته خو هر څوک تیار دی. د اقتدار او د مفاد او د کرسۍ د جنګ دپاره هر چا بډې والی دي، خو د وطن د قام د خاورې د قام د خاورې او د وطن د جنګ دپاره هیڅوک فکرمند نه دي. د ولس تکلیف، د ولس مشکلات دا روز تر روزه لګیا دي سیوا کیږي، او د اقتدار جنگ او د کرسۍ جنگ روز تر روزه لګیا دي بدرنګیږي او پیچیده کیږي. او د دغه اقتدار او د کرسۍ د جنگ په نتیجه کې د ملک هم نقصان دی، د وطن هم نقصان دی، د خاورې هم نقصان دی او د قوم هم نقصان. نو لہذا زه نن نوښار ته راغلیم په دې جرګه د دې پیغام سره چې زما دپاره الیکشن هم ضروري دی، زما دپاره MNA هم ضروري دی، زما دپاره MPA هم ضروري دی، زما دپاره به حکومت هم وي، اقتدار به هم وي، خو زما دپاره د هر څه نه اول زما وطن دی، زما خاوره ده، زما قوم دی. چې ممبر راکې، اقتدار راکې، وزارت راکې. زه نن دې له ستاسو خدمت کې حاضر شویم چې یو ځلې بیا کوشش کیږي چې زما او ستاسو په وطن د بدامنۍ اور بل کړی شي. یو ځلې بیا کوشش کیږي چې یو پردی جنگ، یو بل جنگ یو ځلې بیا په پښتنو مسلط کړی شي. یو ځلې بیا کوشش کیږي چې یو ځلې بیا د پښتنو وجود په دې اور کې وسوځي. زه نن ووټ له نیم راغلی، زه نن دې له راغلیم چې پښتنو اتفاق به راسره کوئ، مرسته به مې کوئ چې کم قوتونه زما په وطن اور لګوي، چې کم قوتونه زما په وطن بدامني راولي، په شریکه باندې به د هغه قوتونو مخنیوی هم کوو، مقابله به هم کوو او انشاءالله دا جنګ به هم ترې ګټو. زه نن دې له ستاسو خدمت کې راغلیم. اول خو ایمان به تیرول غواړي او حقیقت به بیانول غواړي. زه نن ګورم ټولې پارټۍ لګیا دي احتجاج، ټولې پارټۍ احتجاج، چې څومره پارټۍ په حکومتونو کې پاتې شوي دي ټول احتجاج کوي. داسې پارټي نن نشته چې هغه احتجاج نه کوي. اول خو زه ټولو سیاسي پارټو ته او ټولو سیاسي مشرانو ته دا وایم چې احتجاج کوو نو پکار دی چې اول د خپل قام نه معافي وغواړو، د خپلو غلطو اعتراف وکړو، خپلې غلطۍ تسلیم کړو. دا د بجلی نظام چېرته د بار نه څوک نه دي راغلی، دا د بجلی نظام دلته کانو د هندوانو په لاس کې نو، دا نظام د بل ملک په لاس کې نو، دا نظام د پاکستان مختلف حکومتونو نه خراب شوی دی، ټولو نه غلطۍ شوي دي. دا د تیرو 13 کالو غلطۍ دي. زه به درته 2-3 خبرې وکړم په دې حواله. په پاکستان غوندې ملک کې چې په اوبو باندې بجلی پیدا کېدی شي او پیدا کېدی شوه، نو ولې موږ په پاکستان کې په تیلو باندې بجلی پیدا کړې ده؟ د خپل کمیشنو لپاره، د خپل کرپشن لپاره. او داسې معاهدې بیا شوي دي چې په تیلو کومه بجلی پیدا کېږي، که هغه بجلی استعمالیږي او که نه استعمالیږي، خو چې څومره بجلی پیدا کوي هغه کارخانه که هغه ضایع کېږي، حکومت به هغې له د هغې ټولې بجلی پیسې ورکوي. چې په اوبو باندې ارزانه بجلی پیدا کېدی شوه، ولې موږ دا ګرانه بجلی پیدا کړه؟ بیا دا د بجلی نظام، دا ګریډ سټیشنې، دا ستنې، دا ډسټریبیوشن سیسټم چې بجلی تقسیموي، ولې دې کې موږ بهتري رانوستله؟ ولې دا بجلی زموږ په دې کې ضایع کېږي؟ او درېیمه خبره چې دا د ټیکس ته پاسه ټیکس، د ټیکس ته پاسه ټیکس، د ټیکس ته پاسه ټیکس، دا ظلم موږ خپلو خلکو سره ولې کوو چې په دې کروڑها خلکو ټیکس لګوي او په دې کروڑها غریبانانو باندې ظلم کوي؟ په دې ملک کې 100,000 مالداران شته، په هغې باندې ټیکسونه سیوا کې، په هغې نه پیسې وصول کې، بجې درې چې د غریب ولس نه پیسې وصولوي. دا د کوم ځای انصاف دی چې زما صوبه بجلی پیدا کوي په اوبو ارزانه او ما ته بجلی حسابی ته ګرانه؟ یو نوې سازش شروع شو چې د بجلی د پیداوار دا کمپنۍ، دا ډسټریبیوشن کمپنۍ به صوبو ته حواله کېږي، یعنی پیسکو به او ټیسکو به پښتونخوا ته حواله کېږي. دا د 18 ترمیم نه پس او د اخري NFC اوارډ نه پس چې د صوبو برخه سیوا شوه، دا د صوبو په وسایلو باندې د ډاکې اچولو یو نوې طریقه شوه. دا کمپنۍ د مرکز په نګرانۍ کې خرابې شوي دي. د دې کمپنو خساره د صوبو په وجه نه ده، بلکل به پښتونخوا صوبه خپله کمپني علي، خو اول به دغه کمپني ماله په منافع کې راولي، او چې منافع کې راشي
بیا ورته پښتونخوا تیاره ده بالکل مونږ ذمہواري قبلو. او دویمه مطالبه ده چې بالکل مونږ د دې کمپنو اختیار اخیستو ته تیار یو، خو بیا زمونږ هم یو شرط دی چې مونږ د دې اختیار والو نو که تاسو په ګیس بجلی پیدا کوئ، که تاسو په فرنس آئل بجلی پیدا کوئ، که تاسو په بل څه بجلی پیدا کوئ، تاسو به د هغې په حساب باندې خلکو نه بلونه الی. مونږ چې د بجلی د اوبو په حساب کومه بجلی پیدا کوو، مونږ به د اوبو په حساب باندې بیا خپل بلونه الو. او څلورمه خبره چې تش د پیسکو په اختیار باندې مسله نه حل کیږي. تش د پیسکو اختیار د نه بیا نه غواړم، د پیسکو اختیار به راکې سره د منافع سره د اوبو د بجلی د ریټ، خو د هغې نه علاوه پښتنو له پښتونخوا له به بیا د توربېلا ډیم، د ورسک ډیم، د منډا ډیم، د هر یو ډیم او د هر یو پیداوار اختیار مکمل ورکول غواړي. یو خواته مونږه د هغه ظلم خلاف جهاد کو، یو خواته مونږه هغه اور مړ کو چې زمونږ په وطن بلو، او بل خوا هم خپلو پښتنو له خپل نوم ګټه، بل خوا هم په خپله خاوره یونیورسټۍ جوړولې، بل خوا هم خپلو بچو له تعلیم ورکو، سکولونه هم جوړول، نوې منصوبې هم راوړلې، د دې صوبې وسایل هم سیوا کول، او پردی حق هم نه غوښته، خپل هم غوښتلی دی، او پردی حق هم مونږ نه دی راوړی، خپل حق هم راوړی دی. نن بیا دا کوشش کیږي کله په یو رنګ او کله په بل رنګ، څوک وایي صدارتي نظام راولو، څوک وایي اتلسم ترمیم ختمو، څوک وایي د صوبو برخه کمو. ډېر واضح ورته وایم او ودري د سرې جنډې پیغام، د پښتنو پیغام چې په پاکستان کې پروردګار کومه مونږ له یوه ډوډۍ راکوي، مونږ د پنجاب د بچي برخه پنجاب له ورکو، مونږ په دې ډوډۍ کې د سند د بچي نوړې سندي ته پرېږدو، مونږ په دې ډوډۍ کې د بلوچ بچي برخه بلوچ له ورکو. خو یو خبره دې واوري او په دواړو غوږونو دې واوري چې مونږ د پښتنو د برخې ډوډۍ، د پښتنو د بچو ډوډۍ هیڅ چا ته پرېښودو ته تیار نه یو، د هغې دپاره به جنګېږو. لہذا د دې دورې او د دې جرګو مقصد د بدامنۍ مخنیوی کول، امن یقیني کول، چې کوم اختیار هم ګټلی دی د هغې اختیار تحفظ کول، او چې کوم اختیار لا نه دی ګټلی شوی او کوم وسایل لا نه دي راغلی هغه اختیار ګټل او هغه وسایل خپل کور ته راوړل. دا نن زموږ د جدوجهد بنیادي مقصد دی، دا زموږ مقصد دی. زموږ دا مقصد نه دی چې په یو بل باندې کیسونه جوړ کا، زموږ دا مقصد نه دی چې په نیمه لار کې یو بل پرېږده، زموږ دا مقصد نه دی. همدا نوښارو هم په دې نوښار کې به خبره کېدله وي نیشنل پارټي مې ختمه کړه، وي نیشنل پارټي مې ختمه کړه، هم په دې نوښار کې خبره کېدله. زه د پی ټي آی او د عمران خان سره زما بنیادي نظریاتي اختلافات دي، سیاسي اختلاف مې دي ورسره، پرونه مو نن مو او څو پورې چې هغه په خپل موقف کې څه تبدیلي نه راوستې نو سبا هم زما هغه اختلافات سیاسي دي، نظریاتي دي. خو زه تش دومره تپوس کول غواړم چې زما نه پس 9 کاله په دې صوبه کې کومو خلکو حکومت وکړو، 9 کاله یې وکړه که نه، د هغې نه تپوس کوم چې تاسو راله جواب راکې دې ملک سره بد کړي دي منم، دې قوم سره دروغ ویلي دي منم، د پاکستان د آئین او د قانون خلاف ورزي کړي دي منم، کرپشن کړي دي منم، د آئین خلاف ورزي شوی ده منم، ادارې د ځان دپاره استعمال کړي دي منم، الیکشنو کې مداخلت شوی دی منم، الیکشنو کې داندلي شوی ده منم، دا بد شوي دي زه منم، او په دې بنیاد ورسره زما اختلاف دی. خو د هغې خلکو نه تپوس کوم چاله ممبرۍ ورکړې وې، چاله وزارتونه ورکړي وو، چاله چیف منسټرۍ ورکړې وې، چاله اقتدار ورکړی و. د هغې خلکو نه تپوس کوم چې یې زورورو تاسو سره یې څه بد کړي وو. سخته راځي په سیاست کې، ازمایښونه هم راځي، مشکلات هم راځي، خو په سخته کې سړی نه میدان پرېږدي، نه پارټي پرېږدي او نه مشر پرېږدي، او که نه پوهېږي او چل والا نه ورځي چې د پارټۍ سره به څنګه وفا کوې، د مشر سره به څنګه وفا کوې، د کارکون سره به څنګه وفا کوې، د جنډې سره به څنګه وفا کوې. که چل نه ورځي نو را دي شي زه به ورته چلو خیمه چې څنګه سړی وفا کوي. زما د خبرې غرض او مقصد دا دی، ګورې دا د پروردګار د رب العزت دا انصاف دی د الله. په نواز شریف د کیسونه جوړ کړل، نن پتا کیسونه جوړېږي. د نواز شریف د کور تور سره دی عدالت ته مخامخ کړه، نن بدقسمتۍ نه ستا تور سره عدالت ته مخامخ کړي.
مخالفینو سره دی زیاتیات وکړل نن ته مشکلاتو سره مخامخ بل چاته د کنده وکنستله نن ته هغه کندې ته غورځېدلې د جرنیلانو په مرسته رالې او په موږ مسلط شوې د جرنیلانو په مرسته په موږ حکومت وکړو د فیض او د پاشا په زور باندې بکسې ډکې کړې نن د الله انصاف ته وګوره چې هماغه خلکو سره په جنګ شوې چې کومو خلکو راسره ښېګڼې کړې وه کوم خلک ستا محسنان زه به تش دومره ووایم یاره وره تا ته زه عمران خان ښکارم او که زه راته پرویز خټک ښکارم زما دغه عادت نه دی زه به خبره کوم سیاسي او زه به خبره کوم د اخلاقو په دایره کې زه به خبره د اخلاقو په دایره کې کوم خو دومره به ووایم یو سړي غلا کړې ده یا نه ده کړې د پاکستان د قانون مطابق د پاکستان د آئین مطابق د دې تحقیقات پکار دي که تحقیقاتو کې په چا باندې ثابتېږي عدالت ته به مخامخ کوي عدالت به بیا دا فیصله کوي چې دا سړی قصوروار دی او که دا بې قصوره دی که هر څوک دی که هر یو سیاسي لیډر دی او که هر سیاسي سړی دی که هر څوک دی دویمه خبره ده چې دا نشي کېدلی چې زما او ستا دپاره به د انصاف یو پیمانه وي او د بل چا دپاره به بله پیمانه وي دا نشي کېدلی د دې نه مخکې یو محترم چیف جسټس صاحب و چې غالبا نوم یې ثاقب نثار صاحب و ثاقب نثار صاحب د ثاقب نثار صاحب څه ډیوټي لګېدلې وه چې په هر قیمت باندې نواز شریف نااهله کم او سزا والا ورکړه دا د ثاقب نثار صاحب کارکردګي وه یو موجوده چیف جسټس صاحب دی چې زه ډېر احترام کوم تش د دې چیف جسټس صاحب نه هر جج احترام کوم په ما فرض دی چې زه د هغې احترام وکړم خو موجوده چیف جسټس صاحب نه تپوس کوم چې چیف جسټس صاحب دا چې کومه رویه ستا د عمران خان صاحب سره په عدالت کې وي کاش چې یو غریب سړی ستا په عدالت کې ودرېږي چې هغه سره هم ستا دا رویه کاش دا کومه مهرباني چې ته په عمران خان صاحب کې که یو غریب سړی ستا په عدالت کې ودرېږي او تا نه انصاف غواړي کاش چې دا نرمي او دا مهرباني تا هغه غریب سړي سره مونږ دا چاته نه وایو چې خامخا عمران خان له سزا ورکړي او نه مونږ په هغه خلکو کې یو چې مونږ دا وایو چې په زور او په جبر دې د خلکو سیاست ختم شي نه سیاسي خلک یو په سیاست کې یقین لرو په سیاسي مقابلو یقین ساتو مونږ په دې یقین نه ساتو چې په زور او په جبر دې چا سیاست ختم شي مونږ په دې یقین ساتو چې په سیاسي میدان کې به راته مخامخ کیږي او په سیاسي میدان کې به مقابله کوو او په سیاسي انداز به مقابله کوو خو داسې مقابله چې د برابرۍ په بنیاد باندې داسې مقابله چې د ټولو په شانتې د ټولو دپاره یو ماحول دستیابي دا خو نشي کېدی چې د مازدیګر پورې به د نوښار انسانان ووټ اچوي او د ماښام د مونځ نه پس به بیا پیریان راځي او به پیریان به بکسې ډکوي دا خو نشي کېدی دا خو نشي کېدی چې خلکو ته به په زور وایي چې په دې پارټۍ کې شامل شي دا خو نشي کېدی چې آزاد ممبران به ورسره په زور ملګري کې په آزادانه ماحول کې الیکشن غواړو د برابرۍ په بنیاد یو ماحول غواړو سیاسي خلک یو دا فیصلې چې کوم د عدالت دی هغه به عدالتونو کې کېږي چې کوم سیاسي دی هغه به په سیاسي میدانونو کې کېږي او د الیکشن فیصلې به په الیکشن کې کېږي او د الیکشن فیصلې نه د جنرال پاشا په خواهش کېدی شي نورې نه د فیض حمید په خواهش کېدی شي د الیکشن فیصلې به د پاکستان د ولس او د خلکو په خوښه باندې کېږي نن سبا یو کیس روان دی په عدالت کې زه د چا بارې کې څه پیشنګویي کول نه غواړم خو امکان دا دی چې کېدی شي سبا بل ورځ کې په یو کیس کې سزا معطل شي ځکه چې هغه کیس کې د جرم نوعیت داسې دی چې هغې کې نااهلي جوړېږي دومره سزا په هغې کې نه جوړېږي وکیلان صاحبان پې ډېر ښه پوهېږي خو یو بل کیس دی دې وخت کې او هغه کیس د څه دی هغه د سایفر کیس آفیشل سیکرټ ایکټ کیس دی هغه
د پاکستان د سلامتۍ په حواله د وزیر اعظم په حلف په حواله چې کومه خلاف ورزي شوې ده هغه کیس ډېر سیریس کیس هغه کیس کې که په چا باندې جرم ثابت شو نو په هغې کې ډېره زیاته سخته سزا ده. او زه دا ویلم چې را روان وخت کې په پاکستان کې په سیاسي ماحول کې تلخي انتشار دا به کمیږي نه بلکې دا انتشار او دا تلخي دې کې به اضافه کړي. او زه به اپیل کوم د پارټۍ کارکنانو ته تاسو ټولو ته چې موږ به په دغه تلخۍ او په دغه انتشار کې خپله برخه نه اچو. موږ به د دغه تلخۍ او د دغه انتشار سبب نه جوړیږو. موږ به د پښتنو د یووالي او د اتفاق سبب جوړیږو. موږ به پښتنو کې د شعور سبب جوړیږو. موږ به د پښتنو د دې تحریک او د سرې جنډې د مضبوطیا او د کامیابۍ سبب انشاءالله جوړیږو که خیر. او یو خواسته ته کوم زه به انشاءالله که الله ته منظورۍ څو ورځې پس بیا نوخار ته حاضرېږم. بیا چې څو ورځې تېرې شي انشاءالله بیا به حاضرېږم. دا سلسله به جاري وي خو په دې دوران کې یو بله مرحله ډېره اهمه ده. د دې ټول تیاري سره سره یو بله مرحله ډېره اهمه ده. او زه غواړم دا چې دې له تاسو ډېره توجه ورکړئ. دې وخت کې تاسو ته پته ده چې ممبر سازي شروع شوې ده. کاپې څه تقسیم شوي دي او څه لګیا دي تقسیمیږي. د را روان میاشت د 13 تاریخ پورې به دا عمل مکمل کیږي. د اکتوبر په میاشت کې یعنې 10مه میاشت کې به انشاءالله بیا تاسو د ویلیج کاونسلو د نیبرهوډو او د تحصیلونو تنظیمونه جوړوي. نومبر کې به انشاءالله د ضلعي تنظیمونه جوړیږي. دسمبر کې به انشاءالله صوبایي تنظیمونه جوړیږي. او که ممکنه وه نو د دسمبر اخیر یا د جنورۍ شروع ته به انشاءالله مرکزي تنظیم هم په وجود کې راشي. زه به یو خواست تاسو ته وکړم. دا ممبرشپ دا ګورې تش زما او ستاسو لپاره نه دی. چې کوم موږ موجوده ملګري یو موږ یو الحمدلله موږ خپل ممبرشپ تازه کوو. خو خواست ته کوم دا کاپې راوالی کور په کور کلي په کلي باندې په پښتنو باندې جرګه شي. کلي په کلي کور په کور په پښتنو باندې جرګه وکړي او خواست او درخواست ورته وکړي چې راشي د باچا خان په لار سره روان شي. او بیا ښه مضبوط تنظیمونه جوړ کړي مؤثره تنظیمونه جوړ کړي د خپل خوښې او د ناخوښې په بنیاد نه د کارکردګۍ په بنیاد. سړي له کار مه ګورئ کار له سړي وګورئ. او د دې سپین ږیرو د دې مشرانو دعا او رهنمایي ضرور طلبګار یو اجتمند یو. خو زما به دا خواست دي چې تنظیمونو کې دې ځل په ګڼ شمېر دې کشرانو له دې بچو له دې پښتنو ظلمو له موقع ورکړئ. دې له ذمهوارۍ ورکړئ چې دې را مخکې تشي له خیره او دا اجنډه مخکې بوځي انشاءالله. زه تاسو ډېر وخت نور نه علم خو زه نن ډېر خوشحاله شوم. ما چې نن نوښار کې کومه مینه او کومه جذبه ولیدله زه ډېر خوشحاله شوم او د الله شکر ادا کوم. د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې د چا کوششونو په نتیجه کې نن الله تعالی زموږ دا کامیابي نصیب کړه. او خواست ورته کوم چې په کلاړه به نه کینو. ګورئ خپل حرکت به جاري ساتو خپل حرکت به نور هم تیزو. او په آخر کې یو ځلې بیا زه د یو پښتون په حیثیت د باچا خان بابا د یو ادنا کارکون په حیثیت او د پارټۍ د یو ذمهوار په حیثیت یو ځلې بیا زه د نوښار دې مینې ته دې جذبې ته دې اخلاص ته او دې پښتو ته په دواړو لاسو سلام پیش کوم. ډېره مهرباني ډېره مننه.